اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر آصف د یو نوې ویډیو سره او نننۍ ویډیو چې کومه ده هغه یو اهم ویډیو ځکه ده چې دا بیماری په معاشره کې ډیره شوې ده او موږ دې له هغه شان دا نه کنسیډر کوو چې څنګه کنسیډر کول پکار دي. هغه د مایګرین هډیک ته د سر درد یو قسم دی چې ستا نیم سیره هم موږ په پښتو کې وو، خو لازم نه ده چې دا د نیم سر درد دی په 20% کیسز کې، په 20% کیسز کې دا ټول سر درد هم کېدای شي. په نننۍ ویډیو کې به موږ وو چې مایګرین د څه شی دا چې کوم سیزونه دي چې هغه د دې لپاره ټریګرز دي، هغه د پرووک کوي، هغه مایګرین پتا باندې هغه سر درد راولي. دا چې کوم سیزونه دي چې د هغې نه موږ د دې ډایګنوزس کوو چې دا مایګرین دی او که نه دی، او بیا د دې علاج څه دی او د دې نه بچاو یا د دې نه بچاوېدل څنګه دي. نو لومړی خبره دا ده چې مایګرین د څه شی، واټ از مایګرین هډیک. مایګرین کم سر درد ته ویلی شي، داسې کمې خبرې دي په سر درد کې چې هغه په دې کې وي، نو موږ به ورته وایو چې دا مایګرین دی یا دا نیم سیری دی. لومړی خبره دا ده چې دا به د اټیک په شکل کې راځي، دا به په تا باندې ریکرنټ اټیک راځي، یا به در باندې روزانه راځي، یا 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد یا هفته بعد، خو په اټیک په شکل کې به راځي. داسې بني چې دا به مسلسل وي. دا اټیک چې کوم دی دا د 4 غنټو نه والې تر 72 غنټو پورې جاری پاتې کېدی شي، چاته کم ټایم دپاره وي، چاته د ډېر ټایم دپاره وي. بیا دویمه خبره په دې کې دا ده چې دې کې پلسټایل ټایپ اف تھروبینګ هډیک کېږي چې څه ته موږ داسې څنګه زموږ نبض تھروبینګ کوي، نو هغې ته تھروبینګ هډیک یا پلسټایل هډیک ورته وایي چې څه ته کم درد په دې کې وي، نو هغه به تا ته داسې فیل کېږي چې هغه داسې ستا سر درد کېږي. بله خبره پکې دا ده چې دا به نازیا او ومیټینګ اکثر کیسز کې د سر درد سره لخ رابېدل یا الټی راتلل هم لازمي، او زیاتر مریضان موږ ته وایي چې زه الټی وکړم نو ماته لږ ډېر ریلیف میلاو شي، زما هغه درد کم شي، نو الټی او لخ رابېدل ورسره. او بله خبره پکې دا ده چې انکریز سنسیټیویټي ټو لایټ اینډ ساوند، چې د باندې به شور بد لګي، په د باندې به رڼا بد لګي. داسې مریضان اکثر د سر درد په دې اټیک کې سایډ ته په کمره کې پراتی او په تیاره کې پراتی د شور نم سایډ ته، او دا چونکې زیاتر ښځو ته دا بیماری کېږي، نو هغوی اکثر د ماشومانو نه ډېرې تنګ دي او ماشومانو باندې غوسې کول، د هغوی والټه کول، ځکه چې هغه برداشت کولی نه شي شور، نو شور او لایټ ډېر زیات لایټ چې کوم دی دا په ده باندې په دغه اټیک دوران کې بد لګي. او اخیری خبره دا ده چې په 80% کیسز کې به دا نیم سیری یا به د سر په نیم، دا مطلب نه چې رستو مخکې نیم، یا به د سر په رایټ سایډ باندې یا به په لیفټ سایډ باندې الټا یا سم لاس ته به نیم سر خوږیږي. د څو خلکو پکې دا سترګه ورسره خوږیږي. نو دا چې کوم د ټیپیکل مایګرین هډیک دی، که چېرې چاته دغه شان سر درد کېږي، رڼا لګېدل رڼا پې بد لګي، شور پې بد لګي، ورسره له خرابېږي، او د هغې نه علاوه پلسټایل ټایپ اف تھروبینګ ټایپ اف پیني، نو دې ته به موږ مایګرین وایو. بیا یو بل څیز دی چې په سم مایګرین کې مایګرین ود اورا موږ ورته وایو، چې سم مایګرین هډیک داسې دي، سر درد په نیم سیري داسې دي چې هغه باقاعده مریض ته یو انډیکیشن مخکې نه ورکوي چې دا را روان دی، او دا د دې ټیپیکل پریزنټیشن دی. که چېرې کوم سر درد کې آرایي، نو دا بیا ټیپیکل د دې نه موږ ویلی شو چې دا مایګرین دی، بل درد نه دی. هغې کې به ویجوال ډسټربینسز کېږي زیاتر، داسې مریض ته چې کله په ده باندې سر درد را رواني، نو د نظر کې فرق راشي، یا ورته بلایند سپاټس ښکاري، تور ورته ښکاري، هغه نظر د صحیح نه لګي. دویمه خبره دا ده چې دی به ګبراهټ شکاري، دی به ګبراهټ غوندې راشي او دی به ان ایزي فیل کوي. او دریمه خبره دا ده چې ټینګلینګ د ده به داسې د ستنې په شان چې کوم نیډل پریک سینسیشنز وي چې بنده داسې ستن چباویږي، ستنې نه چباویږي، دغه شان سینسیشن به ده ته په مخ باندې یا په لاس کېږي. نو دا 3-4 خبرې د دې د اورا لحاظ سره دي چې دا به تا ته کله هم تا ته دا څیزونه ویجوال ډسټربینسز یا تا ته پینک در باندې راغی، ان ایزي دی فیل کوي، یا د ټینګلینګ سینسیشن درته په مخ کې او په لاسو کې وشو، نو دا د دې سر درد راتلو یو مخې نه یو نشاني ده چې هغه تاله یو انډیکیشن درکوي چې په تا باندې هډیک سر درد را روان دی. نو که چېرې دا ټیپیکل خبرې په تاسو کې وي، نو دا مایګرین دی. د مایګرین دپاره څه ټیسټ نشته، بلکې هم د سیمټمز نه، د علاماتو نه موږ د دې ډایګنوزس کوو او دا موږ وایو چې دا مایګرین دی او که نه دی. بیا ټریګرز دي، قیمتي خبره پکې ټریګرز ده، ځکه چې مایګرین یو ټریټیبل کنډیشن نه دی، داسې نشته چې مایګرین تاله څوک دوايي درکړي او هغه به ختم شي ډایرکټ، بلکې د دې ټریګرز
خیال ساتل پکار دي هغه سيزونه چې کم پتا باندې د سر درد راولي هغه پیژندل پکار دي هر مریض له پکار دي چې هغه ځان ته پوره دغه یو لیست جوړ کړي دغه خبرو چې دا وشي نو ما سر درد راځي خو چې کم کامن ټریګرز دي هغه راته زه ښیم چې کم زیاتره مریضانو کې دا کارونه وشي نو په هغې باندې دا هیډیک راځي چپه پرې دي سر درد راځي هغې کې لومبی سلیپ ډسټربنس دی که کم خلک خو یا ډیر زیات خوب وکړي یا ډیر کم خوب وکړي نو په دغه راز باندې په دی باندې هیډیک راځي دویم خبره دا ده چې که چېرې دی ډیر لایټ ته یا ډیر شور ته ایکسپوز شو مخې ته شو نو هم په د باندې تیزه رڼا او ډیا شور چې کوم دی هم په د باندې دا چپه راوستی شي بیا خبره دا ده که دی ډیهایډریټ شو د داسې څه کار وکړو چې د ده نه خولې ډېرې زیاتې ووتې او د واپس هغه او آر ایس وغیره یا د اوبو هغه انټیک یې پوره ونه کړو نو ډیهایډریشن سره د اوبو کمی سره هم دا سر درد په تا باندې چپه راوستی شي ټي او کافي ډیره زیاته چای سکل یا کافي سکل دا هم د دې یو غټ ټریګر دی چې تا باندې سر درد راولي سټریس او ټینشن دا یو ډیر کامن ټریګر دی چې چاته هم په هغه ورځ باندې یا څه ته خفګان خبر میلاو شي یا کورس جګړه وکړي یا کورس معاملات روان شي یا بهر په کمیونټي کې نو په دغه ورځ باندې که چېرې دا د مایګرین مریض یي نو په ده باندې به دا سر درد راځي او بیا سکیپینګ میلز زمونږ زیاتره خلک د خوراک بس خرو پوهیږو پې نه چې یاره دې سره څه کول غواړي نو په دې کیس کې خوراک سکیپ کول چې کوم دي مثال کې طور پر د یو ټایم روټۍ پرېښودل او په بل ټایم ډېره خوړل دا هم د ده دپاره یو ټریګر دی او اخیری خبره دا ده چې دا چونکې زیاتتر د فیمیل د ښځو بیماري ده نو سپیشلی د ښځو چې په کومو ورځو کې د دې د کپړو راځي د دې د منسټرول پیریډز راځي د دې د بیمارۍ راځي نو په دې باندې به دا دغه ورځو کې راځي یا د کومو ښځو چې مینوپاز وشي کپړې او بیماری مکمل بند شي په دې لیټ 40s کې 45 نه بره تر 55 پورې ایج کې نو دا میګرین هیډیک یو ټیپیکل ټایم دی د ښځو دپاره چې په دې باندې دا سر درد راځي اوس د دې ډایګنوزس دا به پیژنئ څنګه نو ما تاسو ته وویل چې د دې دپاره څه ټیسټ نشته خو دا علامات چې کوم دي دا د دې پیژنګلو یو مین سیز دی چې د دې نه موږ پیژنو البته موږ ټیسټونه ډاکټران د دې دپاره کوي چې یاره بل څه وجه ني د هغې دپاره د ایم آر آی برین کوي یا سی ټي سکین برین کوي یا ایکس رے کوي یا نور بلډ ټیسټونه کوي صرف د دې لپاره ټو رول آوټ د ادر ډیزیزز چې کوم نورې بیماری دي هغه ترې نه لرې کړي او میګرین پاتې شي بیا د دې علاج په دوو سټیپو کې د یو سټیپ خو دا دی چې کله په تاسو باندې درد راغی نو تاسو به څه کوئ او دویم د دې د درد د بچاولو دپاره څه پکار دي مثال کې طور پر چې په تا باندې اوس ډیلی روزانه د میګرین سر درد راځي نو که ته دوايانې خورې نو هغه بیا هفتې ته کي یا شاید هغه بیا 15 دن ته کي یا شاید هغه بیا میاشت ته ډیلی کی او یا داسې وشي چې په تا باندې هفته کې راځي نو هغه میاشت 2 میاشتو ته واړئ نو دا دواړه ډفرنټ د دې دوايانې دي ډیورینګ د اټیک چې سټن پتا باندې سر درد دي نو د ټولو نه لومړی خبردار چې ته به د درد ګولۍ خورې زما پرسنلی په دې کې پیناډال ایکسټرا ګولۍ هر چا کره کور پرتي 2 پیناډال ایکسټرا ګولۍ په یو ځل باندې اچول زما فیوریټ دي زه مریضانو له دا زیات تر ورکوم ځکه چې هغې کې هغه سیز داسې سر درد باندې دومره د هغې کنټرول دی چې سر درد ختموي خو تاسو هر د درد ګولۍ د دې دپاره خوړی شئ په هغې کې بروفین شاملې دي پانسټان شاملې دي په هغې کې وورین وغیره دي خو د درد ګولۍ د دې لومبې چونکې درد دی نو علاج به هم د درد ګولۍ کوي دویم ټریپټین یو ګروپ ته ډېر کامنلی یوز کېږي سومي ټریپټین دا هم ډیورینګ د اټیک ورکولي د اټیک په دوران کې دا سر درد کموي انټي ایمیټکس د الټو دپاره موټیلیم وغیره میټاکلوپرومایډ امپیریډان دا سیزونه ورکول ځکه چې زړه خرابه دې سره تاسو ته ما وویل چې الټا زړه خرابېدل راځي نو هغه ورکول او یو نوی میډیسن راوتی دی لیسمیډیټین ورته وایي دا چونکې ډیټیل کې تاسو ته راځم تاسو دومره د میډیسن ډیټیل نه زما کوشش د ویډیو نه دی چې کومې خبرې د عامو خلکو دپاره اهم دي هغه پکې پیش کړم بیا د دې پریونشن دی چې یاره دا به رکاویږي څنګه یا د دې اټیک به اوږدیږي څنګه لیټ کېږي به څنګه په هغې کې بیټا بلاکر تاسو عام خلک انډرال ګولۍ پېژنئ هغې نه علاوه د انټي ډیپریسنټ پیس ټرایسایکلیک انټي ډیپریسنټ ورته وایي هغه پکې کار کوي او انټي سیزر میډیسن دي ټیګرال وغیره دا پکې هم استعمالیږي بوټاکس انجکشن دي د باټولیزم دپاره هغه پکې کار کوي او یو بل جی پینټ چې کوم دی د دې یو میډیسن دی چې هغه د دې د روکاولو دپاره یا د دې د ټایم رسته کولو دپاره استعمالیږي خو ستاسو مین فوکس چې کوم دی هغه وایي چې کیر از بیټر دین ټریټمنټ کیر چې کوم دی دا اهم دی او په دې کې مین د عام خلکو دپاره دا ټریګرز معلومول دي چې یاره ما باندې کوم څیز سر درد راولي او د هغې نه ځان بچ کول دي او دویمه خبره دا ده چې بیا په میډیسن کې
دلته هغه میډیسن اخیستل دي چې کم دا لیټ کوي او تا باندې د اټیک هغه زر زر راتلل چې کم د لیټ کوي. نو امید ساتم چې دینه به تاسو د میګرین باره کې پوره آګاهي شوي. دا مخکې ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ. د الله په امان.